सलाम अलैकुम। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा सांस बहाल किया। ये पहला, इसको पहला क्या बोलते हैं, ये खाना जब हम क्रिकेट देखते थे ना बचपन में, तो खिलाड़ियों के पास एक बोतल आता था जो किसी पर फीडर भी लगा होता था, ठीक है। स्पेशल बोतल होता था इस तरह का जो मेरे पास है। फिर मेरे वाला तो ज़्यादा स्पेशल नहीं है, तो वो ना इस तरह का थोड़ा सा पी के ना वो फिर वापस देती थी। तो उस वक्त मैं सोचता था कि ये क्या चीज़, मतलब ये क्या होगा। तो ये मुझे अभी पता चला कि ये एनर्जी ड्रिंक होता है। کتونکو لب خان شیرپوی ما په دې لار روان یم، یو کس را روان دی او د سره خبره اترې کوو چې د سره بیکونه دي څه دي نو په دې باندې به خبره اترې کوو. السلام علیکم، څنګه ورور اخي خیر دی؟ څنګه حال دی؟ خیر دی خان بھائی، تاسو د کوم ځای ورور مې؟ زه بیسیکلی باجوړی یم او د پنډۍ نه راغلی یم. ښه، ما څنګه پیژنې چې تا زما نوم واخیسته؟ تا میډیا باندې هر څه پیژني. دا بیکونه دا څه دي؟ دا راز علي خان بھائی دی کې یو ټینټ دی، بستره ده، شوز دي، نور چې کوم قجورې شولې، چڼې شولې، دې کې راسه لیپټاپ دی، کیمره ده او داسې پیدل ګرځم. اوس روان یم پنډۍ ته. پنډۍ ته روان یې؟ څومره وخت وشو چې کور نه وتې؟ غالبا چې 47 ورځې مې وشو. 47 ورځې چې تا د کوره بار تېرې کړې؟ کوم ځای ته پکې لاړې؟ چارسده، پېښور، تیمرګره، دیرو، د ټول ځینم کې وکړل. دې کې چڼې دي او قجورې دي او داسې شپې څه صورت یې خالي؟ نو د شپې علي خان بھائی د کې پی کې خو ماشاءالله ډېر مېلمه دوست خلک دی، دلته خو چېرته ضرورت نه دی راغلی، خو چې کله ضرورت مثال ځای میلاو نه شي نو بیا ما سره د خپل ټینټ راسه دی او هغه یا پمپ کې یا داسې چوکیدار خواته ولګوم او وده شم پکې. بیا څومره وخت نه دا د 47 ورځو نه علاوه دې کار ته توجه څنګه راغلی ده چې پیدل ګرځېدل یا چا سره په موټر سایکل ختله او داسې د علاقې کتله؟ نو علي خان بھائی دا کنټینټ ما په انډیا کې کتلی یو 15 کاله مخکې یو ویډیو یوټیوبر و، بیا هغه به ما کتلو بیا مې خپل شوق را پیدا شو، بیا الله پاک هغه ارادې لسې وجود ورکړلو. نو اوس تقریبا زما دا 3 کاله وشو چې دا کوم. کور وروڼه رشته دار هغوی خو به څه وایي یا ته څه کوې؟ نو الحمدلله هغوی خو وایي، خو زه کشر ورور یم هغه بیا داسې کار راکار شي سرلینګو کې ښکته کړو، وخت یې تېره شي. پنډۍ کې خو ته اوسېږي که نه؟ اوس واپسې دې روان یې پنډۍ ته؟ اوس واپس پنډۍ ته روان. نو بیا څه سټی وکړې، بیا څه ورځې پس روزې؟ بیا به داسې یو میاشت 2 میاشتې بالته ستړی کېږي سړی په دې کې، نو یو میاشت 2 به پنډۍ کې تېرې کړم، بیا دا واورې به د غرونو اوچتې شوي، بیا به دې غرونو ته ځم. زما اصل کار د غرونو باندې ګرځېدل دي. مقصد دې څه دی؟ نو زما مقصد دا دی چې زمونږ په دې کې پی کې او بیا خاص کر په پاکستان کې ډېر ښایسته ځایونه دي ایوب خانه، چې هغې لا مونږ لکه نشو تللی، هغې ته تلل ټایم غواړي. نو زه هلته لاړ شم، بیا هغه ویډیوګانې جوړې کړم. نو د اوسه پورې مې سوشل میډیا باندې داسې فعال اکاونټونه نشته دی، خو اوس به جوړوم. څه نوم باندې ستا ویډیو څوک کتی شي؟ د پی کې ولاګر په نوم باندې. پی کې ولاګر په نوم باندې؟ پی کې ولاګر په یوټیوب باندې؟ په یوټیوب باندې او فیسبوک باندې. فیسبوک هم په دغې باندې؟ پی کې ولاګر. تا پې اپلوډ کړي چېرته تللی راغلي؟ هو ویډیوګانې پې شته، ډېرې ویډیوګانې پې دي، خو داسې پسې یو پروفیشنل انداز کې نه دي، داسې زه داسې دغه نه یم. په لار چې روانې خلکو خو به تپوسونه کوي چې څه کوي؟ ډېر علي خان بھائی خلک مې ډېر اپریشیټ کوي ماشاءالله. زموږ د کې پی کې دا نوجوان نسل چې دی که نه، دا هم ډېر اپریشیټ کوي، لکه ځان ته وګوره داسې چې کوم دا میډیا والا خلک دي دا مې اپریشیټ کوي. کتونکو تاسو وینئ دغه عبدالخالق چې ستاسو د وړاندې دی، دا وګوره دا باقاعده د موبایل چې کوم دی نو دا سیسټم دی، دا کیمره ده، دا عادي ځان ته داسې کیږدي ونیسي او باقاعده چې کوم دی نو په دې باندې ویډیو کوي، چېرته کې لاړ شي. ښه ورسره چې کوم دی نو دې شاته دا ټینټ دی، دا وګوره ټینټ لږ وښایه، دا ټینټ دی په دې کې، او په دې کې چې کوم دی نو باقاعده په هغه ټینټ کې دی وده کېږي. دا لوشن چې کوم دی نو دا هر څه دي ورسره. د سره په دغه بیگ کې چې کوم دی نو ټول سامان پروت دی، کوم چې په کور کې وي ضرورت چې کوم دی نو د شپې پاتې کېدل، چپړې، بوټان، دغه ټول هر څه که نه؟ بالکل 2 جوړې بوټان، 1 جوړه اوداسه لپاره چپړې، جانماز، لوشن، کجوري، چڼې، دا ټول شي نه راسي. خوراک څښاک خوراک څښاک لکه داسې راځي چې ځینې ځای کې هوټل نږدې نه وي نو بیا دا چڼې کجوري خورم. بیا خرچه خو هم راځي که نه، لکه هر شي نه یو انکم را رواني که نه څه وي.
نو علي خان بھائی اوس ما چې کوم خلک ما پیژني نو زه د شروع نه داسې الټه پلټه سوچونه کوم لکه داسې او بیا خاندانی بیک گراوند ماشاءالله مضبوط دی څلور مشران ورونه دي نو هغه قاریږي خپه می رانه خو زه خرچې نه داسې بې خرچه کېږم نه داسې څه ناڅه رابوت کوم بیا راوځم کتونکو عبدالخالق چې زید باجوړ دی په پنډه کې اوسېږي او دی ګرځي په دغه پښتونخوا کې خو چرې د سیلګرۍ محکمې د توجه ورکړه او توجه څه زم چې دغه کې د ملازمت ورکړي نو دی ډېر څه کولی شي خو دته یو ملازمت ورکړه نو دی ګرځي او دغه ښارونو د ښکلاګانې چېرته تصویر ویستلې هغه شیر کړي خو د اکاونټ چې کوم دی د وینا مطابق چې هغه دومره ښایي نه دي یا کتلي دي اوس چې کوم دی نو جوړ کړی دی نو پکار ده چې دغه پی کې لاګر په نوم باندې کوم یوټیوب دی یا د فیسبوک دی دغه مونږ لایک کو دغه ویډیو وګورو او دغه چارواکو ته ورسوو چې په دغه سیمه کې داسې ځوانان خوم شته چې هغه شوقیان دي او هغه ګرځي په دغه غرونو غریزو سیمو کې او دغه ښکلاګانې ښیي نو خو دوی ته د کیمرې داسې خو خپل هر څه ځان پیدا کړي دي خو چې حکومت توجه ورکړه نو دی بیا ډېر څه کولی شي او چې چېرته لګي لکه چې یو سړی په قبرستان کې په ټنټ کې سملي نو هغه دی کار ته کار ویلی دی نو دی کولی شي نو حکومت نه یا چا نه څه غوښتنه شي نو حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې ټوریزم له توجه ورکړي په دې باندې انویسټمنټ وکړي او د حکومت نه مې زیات خپلو پښتنو ورونو ته ګزارش دی چې زما چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیوګانې ګورئ په دې ویډیوګانو کې ډېر زیات علمي ډېر داسې ځایونه دي چې هغې ته عام کس نشي تللی لکه یو کس یې هغه د جمعې پورې چوټي نو هغه سهار نه د ماښامه پورې دې ځي لځي چې ماښام کور ته راشي نو موږ هغه ځایونو له ځو چې موږ هلته پوره هفته هم تېروو 10 ورځې هم تېروو نو هغه ځایونه چا نه کتلي نو پښتنو ته مې گزارش دی چې زما چینل هم سبسکرایب کړئ سپورټ مې کړئ پښتون یم او علي خان بھائی زه واحد په افغانستان او په پاکستان کې واحد پښتون هیک چای کوي زمانه بل علاوه نشته دی اولنې زایما چې زه هیک چای کوم نو ټول ورونو ته مې درخواست دی چې سبسکرایب مې کړئ لایک مې کړئ سپورټ مې کړئ اپریشیټ مې کړئ دا یو قامي خدمت دی کوم یعنی که مزدوري شوله نو مثال ما چې کوم خلک پیژني هغو ته پته ده چې په ډېر ښه انداز کې به په ډېر روپۍ زه وګټم خو هغه هر څه هم د بچپن نه شکر دی لیدلي هم دي هغه ډېر هر شی هم کتلی دی نو دا مې یو سوچ و چې یار زه د قام داسې یو خدمت وکړم چې نوجوان نسل هغې نه څه اپریشیټ دغه ورته میلاو شي څه اپورچونیټیز ورته میلاو شي او خوشحاله شي زموږ نوجوان نسل نو دغه مې یو ارمان او یو خواهش دی صحیح ها کتونکو دا تاسو د خبرې ور چې په ټول پښتونخوا کې بیا په افغانستان کې چې کوم دی نو دغه واقع کس دی د وینا مطابق چې دی ګرځي دغه شان دی 400 وال میلمه دوست خلک دي موږ ول په زړه کې ځای ورکو د دلته کې دی اراده را چې دی به شل 15 ورځې دلته مړی 400 به غونډه ګوري او ګرځي به داسې نو موږ بیا انشاءالله دغه میلمستیا ورکو خو دا د چې کومه خبره وکړه چې سپورټ مې کې لایک راکې ویډیوګانې وګورئ نو مستقبل کې د یوټیوب چینل چې کوم دی دغه تلو راتلو د خرچې باعث جوړېدی شي خو دې کې ستاسو سپورټ ورته ضرورت دی علي خان بھائی په دې کې به زه اوس یو خبره کولا وکړم مخکې خو زموږ ملګرو ته هم پته وه چې زه خو داسې مهنګایانې به نه وي او زه خو حساب کتاب به چلېدلو اوس داسې چل دی که نه علي خانه چې ما په دې چینل باندې ته یقین وکړه چې زما نږدې کوم ملګري دي هغو ته پته ده چې د 15 لک روپو نه به ډېرې ما په دې باندې لګولي همدې دپاره مې لګولي چې زموږ د پښتنو کې موږ یو نوی کنټینټ ورکو یو صحتمند کنټینټ وي نو د هغې دپاره اوس حالات هم داسې دي چې اوس سپورټ کول په کار دی علي خانه که ما څوک سپورټ مې نه کړي نو ظاهره خبره زه به په کور کې کښېنم نو ډېر محنت هم کړی دی او ډېر ځایونه مې داسې ایکسپلور کړي دي چې هغه نور چا نه دي ایکسپلور کړي نو پښتنو ته زما دا درخواست دی چې تاسو زما په دې چینل مې سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ ویډیو ګورئ په دې ذریعه باندې ما سپورټ مې کړئ نو ما ته به یو هغه دغه میلاویږي انرژي میلاویږي چې پښتانه ما ګوري صحیح کتونکو پی کې لاګر زه بیرته نمبر د په دې نه وایم چې تاسو پی کې لاګر وګورئ نو کوم سړی چې پکې دلچسپي اخلي د په نمبر کې یا د سره په رابطه کې نه به دغه چینل نه به پته لګي نو لخوا د چینل ته لاړ شئ او په دغه چینل به چې کوم دی نو د تاسو له باقاعده جواب هم درکوي او په دغه چینل باندې دې کتې هم شي په خپلو دعاګانو کې بیا ساتئ زموږ په دعاګانو کې زموږ ورلنې خواهشات دي چې د کوم مقصد دی ډېر ګران دی زموږ د وسه نه ده ځکه چې دا ګرځېدل او دا تګ راتګ او په یو ځای کې ناست او بل ځای کې ناست او د چا په تندي باندې 12 بجې او د چا تندی چې کوم دی نو په راستۍ سره
نن سبا چې کوم دی همدغه ګراني ده ګینې پښتانه چې کوم دی نو دا چاته زړه نه تنګوي خو ګراني ده په دې کې خپله خېټه پالل هم ډېره زیاته ګرانه ده نو دعا ورله کوي ډېره مننه خوشحاله اوسئ تھینک یو مننه ښه ډېره مهرباني ویلکم دی خوشحاله